دا ماشوم به تپوس کوي د مور نه چې پاپا څه شو، نو مور به ورته ویلي چې بچیه هغه جومات ته تللی دی. نو دې ماشوم تربیت داسې وشو چې دې ماشوم ته پته ولګېده چې اهم لار کومه ده هغه دقه د جومات لار ده. ټیک ټاک ملګرو یوازې زموږ د نوجوانانو نه وارو پار نه دی خطا کړی، بلکې زموږ چې کوم را روان کول دی نو د هغوی مستقبل یې هم تباه و برباد کړو. وجه څه ده ملګرو چې تربیت. چې کله هم والد صاحب ټیک ټاک کوي، په کور کې د ټیک ټاک چرچه وي، هر یو کس ټیک ټاک ګوري، د ټیک ټاک ویډیوګانې ګوري، نو ماشومان هم په حقه طرف باندې ځي چې ته ورته څه ښې. نن درته یو دوه ویډیوګانې شریک کوم ملګرو. یوه وړه ماشومه چې د هغې کردار وګورئ د سیټ کې تاسو ته ښکاري، نو تاسو سوچ کوئ ملګرو چې دې ماشومې په دې عمر کې داسې قسم ګډا، داسې قسم ډانس یاد کړی دی، نو دا به د څه نه یاد کړی ملګرو؟ دا به د موبایل نه یاد کړی. نو تاسو ته پته ده ملګرو چې په ټیک ټاک کې نن سبا هر طرف ته ګډاګانې دي. که نوجوان وګورئ ملګرو نو هغه هم ګډېږي، که زنانه وګورئ نو هغه هم ګډېږي. ځکه د ټیک ټاک یو 30 سیکنډ یا 1 منټ ویډیو په دې کې ته څه پیغام نشي ورکولی، په دې کې ته څه خاص خبرې نشي کولی، خو که کې په دغه 30 سیکنډ کې په دغه 1 منټ کې به داسې قسم کردار مخې ته راوړي چې هغه به ستا نه جامې وباسي، نو هله به ته پاریو ته خېږي. او د پاریو دغه شوق موږ دې حد ته راورسولو چې موږ خپل وړو وړو ماشومانو ته موبایل نیولی دي او کوشش هم دی چېرته زموږ دا ویډیو پاریو ته وخېږي. نو د دې ماشومې مستقبل به څه وي تاسو ماته دا ووایئ چې د دې وخت نه د دې ماشومې تربیت داسې وشو نو د دې به وروسته ژوند څنګه وي؟ الله جل شانه دې حیا او پرده وساتي، ځکه زموږ خپل هم واړه واړه بچي دي چې داسې قسم حالات وګورو نو موږ سره د دې خپلو بچو هم غم شي چې یاره به په موږ ټولو په بچو باندې حیا او پردې صادر راواچې چې د دوی مستقبل ښکلی خراب نه وي. یوه بله ویډیو در سره شریک کومه چې دا ویډیو په سوشل میډیا ډېره زیاته وایرل ده. د دې ماشوم هم زه تاسو ته وایم چې دا ماشوم ولې داسې قسم کردار ادا کوي. راځئ دا ویډیو وګورئ نو بیا څه نورې خبرې کوم. چېرته روتې په دې شپه چېرته ځې؟ نه ته چېرته ځې؟ ته ما ته وګوره، وګورئ ورته چې روان دی. ته چېرته ځې؟ نو دا خو دا شپه چې راته د شپې ته نه ګوره، ته ولې راووتې کور نه؟ چېرته ځې؟ چېرته ځې؟ دې خوا ګوره ته چېرته ځې؟ مونځ ته ځې؟ مړه مه ځه راځه شپه را ناوخته دی. ته چېرته ځې؟ دا سړی یاره رښتیا جومات ته رالو. خیال کوو ګیله، خیال کوو. شابه شابه ګوله ودرېږه، د شابه ده. د شابه ښه چپاړې وباسه. دغه شان سړی رالو، ښه مونځ ته رالو. Dole. ودرېږه ده. ویډیو تاسو وکړه ملګرو، دا ماشوم سهار وختي په توره شپه باندې را پاسېدلی دی او چېرته ځي؟ جومات ته ځي. نو جومات ته دا ماشوم ولې ځي؟ ځکه ځي ملګرو چې د ده والد صاحب به 5 وخته مونځ ګزاره وي او هغه به جومات ته ځي. نو د دې خپل بچي سره به ډېر محبت وي. نو چې کله هم دغه والد صاحب په کور کې نه وي او هغه په جومات کې، نو دا ماشوم به تپوس کوي د مور نه چې پاپا څه شو، نو مور به ورته ویلي چې بچیه هغه جومات ته تللی دی.
نو دې ماشوم تربیت داسې وشو چې دې ماشوم ته پته ولګېده چې اهم لار کومه ده هغه دقه د جومات لار ده. زما والد صاحب 15 وخته په دقه جومات کې ولاړ وي، نو دا ماشوم ځکه جومات طرف ته لاړی چې د والد صاحب 15 وخته جومات ته ځي، نو د دې وجې دا ماشوم دغه طرف ته زور کوي، جومات طرف ته ځي. که چېرې د والد صاحب بل طرف ته تلو نو بیا به د دې ماشوم په ذهن کې اټومیټیکلي دا خبره کېناسته چې زما پلار جومات ته نه دی تللی، زما پلار دغه بل طرف ته تللی دی، نو هلته به ورپسې تلو. درې څلور داسې واقعې مخې ته راغلې چې نوجوانان ولګېدل او خپل والدین یې ویشتل، خپله مور یې ویشته، خپل پلار یې ویشتو. نو وجه څه ده؟ تربیت. نو د خپلو ماشومانو ډېر زیات ښکلی تربیت وکئ او هغې ته داسې لار برابر کئ چې په هغه لار باندې تا ته پته لګي چیرې زما دا بچی په دې لار باندې روان دی، دا بالکل ټیک ده. نو چې ته 24 ګنټې ټیک ټاک ویډیوګانې ګورې، دغه ډانسونه ګورې او ستا ماشوم بچی ستا سره ناست وي، نو د هغه به تربیت وشي؟ سوال نه پیدا کېږي چې د هغه تربیت وشي. د خپلو ماشومانو تربیت ښه وکړئ. ویډیو به طور اسلام مخکې شیر کړئ. که چېرته څه والدین وي هغه زموږ په دې خبرو باندې عمل وکړي نو ډېر به ښه. چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته. اخره کې اواز پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي، مسلمان دې وي. د لوی الله په امان.